نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذو بآخرين. رواه مسلم. عزتمندو د کمی ورځې نه چې نبی علیہ السلام پیدا شوی دی او دنیا ته راغلی دی، نو د هغې زمانې نه خصوصا د یهودو د اسلام او د نبی علیہ السلام په باره کې کشمکش شروع شوی دی. د هغې وجوهات دا و چې هغوی ته پته وه کله چې یو سړی پوهېږي په خپل انجام باندې، نو هغوی د هغې مخالف سازشونه ډېر جوړوي په مختلفو طریقو باندې. په دې وجه نبی علیہ السلام علامه سهیلی روض العنوب کې نقل کوي چې نبی علیہ السلام کله د سلورو یا سکم سلورو کالو دی، نو نبی علیہ السلام د خپلې مور ابۍ حلیمې ابۍ سره یو میله لګي بنو بکر بنو اسد بنو بکر کې. په هغه میله کې یو یهودي ناست دی. هغه یهودي نجومی هم دی او کاهن هم دی او د یهودیت هم خبر دی. نو هر چا له خپل ماشومان به تلل، هغه به د هغوی نښې به یې کتلې. حلیمې ابۍ نبی علیہ السلام بوتلو او چې کله ورته کېنولو، نو چې هغه د نبی علیہ السلام لاسونه د هغې ګوتې د هغې سترګو ته وکتل، اندامونو ته وکتل، چېرې دا خو هغه اندامونه هغه نښې دي کومه نښې چې زموږ په دې کتاب کې دي چې آخري پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه همدارې خاتم النبی. په هغه وخت باندې هغه یو پروپیګنډه وکړه، اعلان یې وکړو چې خلکو ای یهودو که تاسو نجات موندل غواړئ راشئ دا ماشوم ختم کړئ. او حلیمې به نبی علیہ السلام دغه ځای نه وتښتول او پټ کړ. نو په خپله باندې سوچ وکړي چې د یهودو د شاعر اسلام او د اسلام او د عالم اسلام په باره کې به څومره سازشونه وي، څومره سوچونه وي، څومره ګنده، خو په ارام نشي کېناستلی. په یهودو کې یو عالم عبدالله ابن سلام رضی الله عنه صحیح بخاری نقل کوي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ډېر فقیه انسان دی او په یهودو کې باادبه انسان و. دا یو خبر هم ده چې غیرتي انسان او باادبه انسان د انجام په اعتبار سره الله نه خرابوي. کم انسان چې غیرتی، خالد رن غیرتی و، الله تعالی ول اسلام ورکو، مسلمان شو، سیف الله دی جوړ شو. اکرمه د ابو جهل زوی غیرتی و، الله تعالی چې کوم دی هغه مسلمان کو. او با ادب انسان دم الله تعالی نه ضایع کوي. د دې نه ادب بهترین شی دی. مولانا رومی نقل کوي کنه از خدا جوئے متوفیق ادب، بے ادب محروم گش از فضل رب. بے ادب سړی همیشه د الله د رحم نه محروم وي، او با ادب سړی د الله تعالی همیشه په خیر کې په برکت کې وي. نو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه با ادب انسانو. خپل واقع په خپل نقل کوي چې کله نبی علیہ السلام هجرت وکړو، نو ماته دا پته وه چې آخري پیغمبر به هجرت کوي مدینې ته، خو د هغه د خولې مبارکې نه به اولني کم الفاظ وځي، هغه د الفاظ دي. نبی علیہ السلام چې کله هجرت وکړو، نو صحابو ته د مدینې خلقو ته هغوی ته وایي چې یا ایها الناس ابشو السلام، ای خلقو سلام رواج کوي، سبا بالخیر مسا بالخیر پرېږدئ، سلام رواج کوي. واطعموا الطعام، او ستاسو ته مهاجرین را روان دي خوراک ول ورکوئ، او بیا مونځ کوئ.
د شپې مونځ کوي، وصلوا باللیل والناس بنیام، د شپې مونځونه کوي خلک ودی، نو تدخل الجنة بالسلام. هغه چې کله ما وکتل نبی علیہ السلام ته، ما ویل چې هذا الوجه ليس لکذابین، دا مخ د دروغجن نه دی. اسلام مې داسې نه قبلو، د دې یهودیانو سازشونه او د دوی خوی او مزاج دا مې نبی علیہ السلام ته ښودلو. څه خلک داسې دي که نه، هغوی په خپل میشن کې خلک مخکې کی کله چې هغه میشن سر ته ورسي که نه، بیا هغه سره ختمول غواړي. او یهود څه کوي، کله چې میشن سر ته وخت تعمیر هم ختموي، افراد هم ختموي، حسن هم ختموي او رونق هم ختموي. دا د یهود سازش دی. نو هغه اسلام داسې نه قبلولو. کله چې د اسلام د قبولولو ټایم راغی، نبی علیہ السلام ته فرمایي چې یا رسول الله زه تا ته 2 خبرې ښیم، یو درته د خپل ځان حیثیت هم ښیم چې زما په د یهودیت کې په د یهودیانو کې څه حیثیت دی، او یو درته دا ښیم چې د یهودي قوم کومه قسم قوم دی. نو نبی علیہ السلام بیت المدراس دا د هغوی یو مدرسه وه، عبادت خانه وه. پاک عبدالله ابن سلام نو دننه کېنولی دی. بار نبی علیہ السلام یهود راغونډ کړه، ورته وایي چې په تاسو کې عبدالله ابن سلام رضی الله څنګه سړی دی؟ نو هغه ورته جواب کوي چې هغه عالمنا وابن عالمنا، هغه عالم زوی د عالم دی، هغه عزتمن اکرمنا وابن اکرمنا، عزتمن زوی د عزتمن دی، صفتنا اشرفنا وابن اشرفنا. وایي که فرض کې اسلام قبول کی، ول دا کېدلی نه شي چې هغه اسلام قبول کړي. وایي که فرض کې اسلام قبول کړي نو بیا ول دا نه شي کېدلی. او عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ته راوتلو، وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه وسلم. هغه یهود دي. لږ ساعت مخکې د عبدالله ابن سلام صفت کوي، او وروسته ورته وایي چې دا خو اجهلنا وابن اجهلنا، ارذلنا وابن ارذلنا، دا خو جاهل زوی د جاهل دی، نعوذ بالله، رزیل زوی د رزیل دی، دا خو بیکار انسان دی. نبی علیہ السلام د لاس مبارک نه ولوي، راځه یا رسول الله چې ان اليهود قوم بهت، یهود یو الزامی قوم دی، دی به ستا دشمني، او دوی به چېرته بروسه نه کوي، دوی به همیشه د پاره ستا په عقیده باندې عمل کوي، ستا په نظریه به عمل کوي، ستا په مرګرو به عمل کوي، مختلف نظریات پر راوباسي ستا د مقابلې دپاره راوایستلی که نه، په هره زمانه کې راایستلی دي. د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په زمانه کې چې کله مسله جوړه شوه، نو خارجي راغی. خوارج د چا ایجاد دی؟ د چا پیداوار دی؟ هغه پیداوار د چا؟ د یهودو دی. یهودو هغه پیداوار پیدا کړو چې په مسلمانانو کې معمولی خبره باندې استکافر کوه. او زه اکثر وایم چې تاسو به وایئ چې بس څه سازشونه به وي، څه به یې زر ته وایم چې سازشونه او دومره غټ د هغوی روان دي چې حیران به شئ ورته. د ټول نه غټ سازش نور کومه کېدلی شي؟ ستاسو ملیان په خپل منځ کې چې دی په یو دوی ورورستي جنګوي. سوشل میډیا چې کومه دی ټول د ملا په ملا باندې چې کومه دی د مقابلې دپاره روانه ده. په دې وختي ورځو کې ما ته چا ویل چې ستاسو یو تقریر چې کومه دی په هغې باندې چېرته بل مولوي صاحب څه ویلي دي، په هغې باندې نښه راښکلې ستا تقریر. ما خپل ورور ته ویل چې دا کار زما بدې شي، ورې زما زه تنقید کوم، خو ما زما تنقید د دې دپاره نه وي، زما تنقید دا د اصلاح دپاره وي. دا د اصلاح دپاره وي. مال زه په چا باندې تنقید داسې نه کوم چې راته بې کیله راکاږې، غلطي د چا ده؟ دا دې سره مې نه لګي. مال دا خو د یهودو کار دی چې د مسلمان په منځ کې چې کومه دی نو هغه دا راوستل غواړي چې اختلافات پیدا کړي. هغه ځای کې خارجي راوستو او محمد ابن ابي بکر رضی الله عنه په لاس کې واغستو، هغه په لاس کې واغستو، او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی د عثمان غنی رضی الله عنه خلاف شو. نور قصه خو دغه اوږده ده. د یو ټکي په وجه باندې دومره لوی سازش جوړ شو، یو مسله جوړه شوه، صرف یو ټکی چې په خط کې صرف دومره یو ټکی لیکلی دی چې دا درشي نو دا ته ګورنر کا او والی یې کا. نو هغه لیکلی دی ورته مروان چې اذا جاء محمد فقتله، کله چې محمد بن بکر درغی نو قتل یې کا. هغه یو ټکی ملاو شو خارجیانو ته،
او د هغې سبب جوړ شو هغه د عثمان غني رضی الله عنه شهید شو. علامه عیني نقل کوي وایي که دنیا ورانېدلې نو د عثمان ابن عفان رضی الله په شهادت په ورانه شوی، خو دنیا الله تعالی داسې نه ورانوي. دنیا به ورانېږي په خپل ټایم باندې، خو که الله ورانولې نو دا په شهادت په ورانه کړې وې. دا اولنی سازش شو په شاعر اسلام باندې چې ذوالنورین هغه باحیا انسان هغه د یهودو د سازش تحت د خارجیانو په وجه باندې هغه شهید شو. او د هغې نه بعد اسلام هغه په دوو کې تقسیم شو، بنو عباس او بنو امیه. بنو عباس او بنو امیه د اختلافات نه هم پیداوار د چا د یهودو دی، دا د خارجیانو سازش شو چې حمله وکړه په عثمان ابن عفان رضی الله عنه باندې، او د هغې نه جوړ کړه بنو عباس او بنو امیه. او د بنو عباس او د بنو امیه په منځ کې جنگونه روان شو. اسلام ته چې کومه تکلیف ملاو شو، کوم نقصان ملاو شو، شاعر اسلام ته چې کوم نقصان ملاو شو، کوم خلک شهیدان شو، جنگ جمل او جنگ سپین، دا پیداوار د خوارجو دی. د عثمان غني شهادت چې نه وی شوی نو جنگ جمل او جنگ سپین به چېرته پیدا کېدی؟ جنگ جمل او جنگ سپین کې محمد ابن اسحاق کوئی 60,000 کسان شهیدان شوي دي. 60,000 کسان، 70,000 کسان پکې شهیدان شو. دا د چا د وجې نه؟ دا د خوارجو د وجې نه، دا د یهودو د وجې نه چا په دې باندې حمله وکړه. اصل خبر هم دا ده چې هغوی 1 نمبر حمله کوي په چا باندې؟ په عقیده باندې. ځکه استاد حافظ عبدالرحمن صاحب وایي که نه چې دا بریلیت او دیوبندیت هم د انګریز ایجاد دی. مطلب یې سره مطلب یې دا دی چې دا په دې بری صغیر کې جنګول دا هم د یهودو طریقه کار دی، دا هم د انګریزانو طریقه کار دی. او د ټول نه غټ سازش د مسلمان د غورځولو دپاره مسلمان په خپل منځ کې په دې مسایلو جنګول دي. مسلمان په خپل منځ کې په دې مسایلو دا جنګول دي. په دې وجه باندې مسلمان کمزورۍ طرف ته روان دی. میډیا چې دی نو هغه 99% هغه چلیږي د چا دپاره؟ د یهودو دپاره. 1% مسلمان چلی، 1%. په 1% کې مسلمان د اسلام دپاره په 1% کې دننه 2% کار نه کوي. 2% کار نه کوي. او کم کار چې کوي نو هغه هم کار نه دی. کم کار چې کوي نو هغه هم کار نه دی. ځکه چې داسې خاص ټول اعتراضات دي، ټول په یو بل باندې کفر فتوی دي، ټولې مناظرې دي، هغه کافر دی دغه کافر دی، په تیزۍ سره روان دي، سازش روان دی. لیلن تاسو به کتلي که نه ډېره زمانه مخکې د لیلن تصویر ډېر عام و. اوس د هغوی د سازش تحت تاسو ته پته لري په تصویر باندې څه کېږي. خلک وایي تصویر څه نشي کولی. یو انجینیر د افغانستان کتاب لیکلی دی، انجینیر شاه محمود، میں نے روس میں کیا دیکھا. په هغې کې هغه نقل کړي، تاسو به کتلي همي. په دې بازار ته چې لاړ شئ که نه تصویرونه خرڅېږي. یو الک دی او هغه الک دا لنګ دا پتلون چې دا شلېدلی دی او دا کومه شټ غوندې چې اغوستی دی دا هم شلېدلی دی. په یو ډانګي کې ورسره یو پنډو کې ورسره دی، سرتور سر دی، په دا ډانګې په دې اوږۍ ښودلی دی او داسې دننه هلکان ناست دي په صوفو باندې سبق وایي او هغې ته به یې دروازه کې ورښکاره شوی دی. چېرته همدلی دی په تصویر کې بازار کې خرڅېږي، ویې ګورئ غټ غټ تصویرونه دي. دا تصویر د چا دی؟ دا د روس یو آرټسټ دی. دا چې په پنسل باندې چې کومه تصویرونه جوړوي هغه د لیلن نظریه، د یهودیت نظریه، د لیلن د سوشلیستۍ او د دهریت نظریه آتش پر یو تصویر کې پیش کړې ده. دا یو تصویر په دې کې پیش کړی. دا تصویر د یو ورځې 1 کروڑ وتېری او د لیلن نظریې ته دې څومره تاوان رسولی دی نو هغه هغوی ته پته لري څومره تاوان یې رسولی. سړی ګرفتار کو، پانسي یې کو، خو هغه خپل کار کړی دی. ورته وښودله دا ستا نظریه ده. ستا په وطن کې څه خلک ناست دي دارې په ارام په صوفو باندې، څه خلک چې کوم دی په ډیرانونو باندې پنډوکې ورسره دی او هغه کچره راغونډوي. دا ستا نظریه ده. علامه ثناء الله امرتسری رحمه الله د یهودو د لوی ایجنټ د میرزا غلام احمد قادیانی په هندوستان کې د شکست سبب، د هغه د زوال سبب، د هغه یې ورکوټي چټۍ ټوله شپه به ناسو او هغه به په سپین کاغذ به دا به یې کټ کړي
وړې وړې چټۍ به جوړې کړې په هغې به څه لیکلي وو مرزا غلام احمد کافر مرزا غلام احمد کافر دغه جمله به لیکله هغه پسې جواب وکړو ستا دا ټکې به څه وکړي زه ستا زیلې کټ کوم زه ستا چې کوم دی شاعر جهاد ختموم زه چې سود حلالوم زه چې نموز حیثیت ختموم زه د زکات حیثیت ختموم زه د قربانۍ حیثیت ختموم ته به زما څه وکړې ته تش په کاغذ باندې دا لیکې چې مرزا غلام احمد کافر هغه ورته ویل بیغمه شه ته زما سره باس نشې کولی ته زما سره مناظره نشې کولی خلک زما خبره نه اوري خو لیکن زما دا چټۍ دا به ستا دپاره اور جوړ شي اور نه به د شپې بلا چټۍ لیکلې وي په کاغذ صرف دقه یو ټکی لیکو چې مرزا غلام احمد کافر کافر سار به راووتلو دې ماشوم له به دا چټۍ ورکړه بچې دا کور ته ویسه بل له به ورکړه بل به کور ته راوړه پلار ته به ویله مور ته دا ماله به یو سپین ږیري بابا راکړه دا یې به څه لیکلي هغوی به دا خو لیکلي مرزا غلام احمد کافر هغه به چټۍ راواخېسته جومات امام له به راغی د جومات امام نه به تپوس وکړو دا څه شی دی نا ورته په جواب کې ویله چې دا خو یو فتنه ده د اسلام خلاف یو لوی سازش دی د خاتم النبیین هغه خښته چې کومه لګېدلې ده هغه خښته غورځوي هغه بلډینګ کې چې آخري خښته لګېدلې ده نو هغه وایي چې یو خښته پاتې ده هغه خښته غورځوي آباد بلډینګ را باندې ورانوي دا خو مرزا دی غلام احمد قادیاني ده خو د پیغمبرۍ او د ذلي پیغمبرۍ دعوه کړې ده هغه چټینو چې د جواب وکړو وایي چې زه ستا سره مباهلې اوس چیلنج دی وایي زه که ته په حق یې نو الله دې ما د ذلت په مرګ باندې مړ کړي او که زه په حق یم نو الله دې تا د ذلت په مرګ باندې مړ کړي هغه په ناحقه باندې و هغه د ذلت په مرګ باندې مړ شو او دی په حق باندې د هندوستان نه راغی په ګجرات کې چې په ګجرانوالۍ کې وفات شو روغ مړ ښایسته یعنې دې چټۍ څه کار وکړو دا کار وکړو یو چټۍ ده خو لیکن کار یې وکړو اوس هغوی دا کار شروع کړی دی نن ته بهر ته وځه په هر دویم دریم ګاډي باندې د لیلن تصویر لګېدلی په هر دویم دریم ګاډي باندې د لیلن تصویر لګېدلی دی تاسو د کله کرنل قذافي وایئ کله ورته عمران خان وایئ کله ورته بل څه وایئ چاته پته هم نشته دی دومره زیاته شوه په دې څو میاشتو کې دا پرچار زیات شو د لیلن تصویر زیات شو هغه د خپلې نظریې د اسلام د دشمنۍ دپاره یو نوی طریقه کار هغه طریقه کار چې کومه تیر شوي سلفو اختیار کړی هغه طریقه کار هغوی اختیار کړو په هر ګاډي تصویر لګئ دا لیلن تصویر دی تاسو وګورئ که نه ما سره لیلن کتاب دی او د لیلن کتاب چې راواړئ نو په هغې باندې هم دقه تصویر دی دا لیلن دی دا د لیلن 90 فوټ بوت په ماسکو کې هغوی غورځولی دی نن په پاکستان کې بیرته څه شو آباد شو لہذا دا د هغوی سوچ دی د هغوی فکر دی چې هغوی به د مسلمان په نظریه د مسلمان په عقیده په دې به حمله کوي لیکن ته به څه کوې د دې عقیدې د دې نظریې د دې د حفاظت دپاره او د هغوی د دغې نقصاناتو د مقابلې دپاره د دغې سازشونو د مقابلې دپاره ستا سره به څه وي ته به څه کوې علامه زرقاني نقل کوي د موطای مالک په شرح کې امام مالک نه چا تپوس وکړو چې که فرض که دا فتنې او دا سازشونه او دا تیرې دا دومره زیاتې شي چې اسلام پکې ورک شي اسلام پکې ورک شي لکه نن سبا دا فتنې زیاتې شوې دا سازشونه زیات شو اسلام پکې ورک شو فرقې جوړې شوې که نه نبی علیه السلام فرمایي چې یهود او عیسایان اهل کتاب 72 فرقې جوړې شوې دي په 72 فرقو کې د هغوی نه خپل هر څه ورک شو یهودیت تې ورک شو عیسایت تې ورک شو خپل دین او مذهب تې ورک شو د مسلمانانو نه به 83 فرقې جوړېږي په دې 83 فرقو کې به دا 82 فرقې د دوی نه خپل مذهب یېري خپل مسلک به تېري خپل قرآن به تېري خپل دین به تېري په خواهشاتو به ورپسې وي دا به د یهودو د عیسایانو چې کوم ایجنټاني دا به د شاعر اسلام دشمنانی په دې کې صرف یو ډله هغه یو ډله به د دوی دشمنی هغه ډله څوک ته هغه ډله د الجماع ما انا علیه و اصحابي چې هغوی په پیغمبر ورپسې دي په صحابه ورپسې دي داسې ډېر رد به نه کوي مخکې ورځو کې یو کس د یو صحابي قول و ما ته ویلې چې جي دا خو صحابي قول دی نو ما ورته ویل چې هلکه عجیبه غوندې سړی چې ولي ما دومره زور خو زما نشته دی زما دومره زور نشته دی چې یاره د قرآن او د حدیث خلاف دي د چا خبره نه وي او هغه د صحابي وي هغې دې ته حکمن حدیث مرفوع نه وي نو ما زما خو دومره زور نشته زه هغه دې مخالفت نشم کله څوک یې کوي به زه دې بدعت نه وایم
مالته خو را دا وې چې په قرآن او حدیث کې کوم رد نه وي، د هغې مخالف نه وي، د صحابو د قول مخالف نه، تابعي خبره دا به هم منې، اب هم منې. لیکن 83 ډلو کې 2 ډلې نن سبا دا د خوارجو د معتزلو د پرویزیانو د قادیانو په شکل کې په مختلفو شکلونو کې دي په پاکستان کې. څوک د عذابي قبر نه منکر دي، څوک د نزولي عیسی علیه السلام نه منکر دي، څوک چې کوم د دجال د راتلو نه منکر دي، څوک چې د سود د حرمت نه منکر وي. کله وایي دا په غنمو کې سود شته، نور څه کې سود نشته. نن سبا غامیدي صاحب ډېر په بڑا چڑا کر روان دی، ستاسو ملګري ډېر اوري. کله وایي قرباني نشته، دا 80,000 پیغمبرانو سنت دا نشته وایي، دا باطلول پکار دي. 80,000 پیغمبرانو دا سنت کړی دی. د ابراهیم علیه السلام نه وروستو 70,000 پیغمبران نغلي دي په بنو اسرائیلو کې. هغه سنت ختم شو. ستا خپل مرګره چې کوم دی د شاعر اسلام څخه توهین کوي، دا خلاف سازش روان دي، ځان ته وایي مسلمان. بیا ناشنا غوندې خبره سړی تپوس کوي چې را د قادیانانو باره کې ته څه وې، پرویزیانو باره کې څه وې. او چې څوک لا اله الا الله وایي زه هغه د کافر نشم ویلی. څوک لا اله الا الله وایي، نبی علیه السلام ته خاتم النبیین نه وایي، تا ته کافر نشې ویلی. بیا خو خپل ځان ولټوه چې ته څنګه تا خو نبی علیه السلام ته خاتم النبیین ونه وایو. لکه لا اله الا الله خو ډېر خلک وایي، لا اله الا الله خو چې کوم دی عبدالمطلب صاحب هم وایو، لا اله الا الله نه وایو. چې کله ابرهه حمله وکړه نو عبدالمطلب صاحب راغی او د کعبې شریفې اول غلاف نیولی دی، بیا هغه کړۍ ونیوله، سترګې پټې کړې او چې یا الله لا اله الا الله و یا الله مونږ عاجز یو، کمزور یو، ستا د کور حفاظت نشو کولی، ته د خپل کور حفاظت په خپله وکړه. او ابرهه ته څه وویله چې دا زما وخان دي، انا رب الابل وللبیت رب، دا زما وخان دي، زه د دې مالک یم او د دې کور مالک دی. لا اله الا الله نه منو، لیکن وړاندې ورسره نور څه منله. نو چې نور سره منل نو هغې په وجه باندې ورته ته څه وې، مشرک وې. دقه شان دي ته ومې چې لا اله الا الله خو هغه مني، خو لیکن نور څه ورسره نه مني، محمد رسول الله نه مني. او نبی علیہ السلام خدا فرمایلو چې لو کان موسی حیا ما وسوی الا اتباعی، که موسی علیہ السلام ژوندی وی کنه زما اتباع به کوله. عیسی علیہ السلام چې راکوزیږي به طور امتی به راکوزیږي. عیسی علیہ السلام به حکم وي، حکما عدلا، دی به امت محمد صلی الله علیه وسلم کې راکوزیږي. خو لیکن ته ځان په دې باندې امت محمد صلی الله علیه وسلم چې ځان نه غواړې، تا خپل خلک دي د دې مخالفت کوي. دا 2 فرقې او ډلې، دا د خوارجو د معتزلو د یهودو سازش تحت په مختلفو شکلونو کې ستا پرې وطن کې دي. څوک وایي چې لیبرالیزم پکار دی. لیبرالیزم خو تاسو پیژنئ که څه ته وایي. په دې قرآن کې روشنخیالي پکار ده، د جهاد تصور دا ختمول پکار دي. د سود په باره کې پرون یو کس ماته دا وښودل، د پاکستان یو شی یو مردار، هغه وایي چې موږ یو سکیم جوړ کړی دی، په دې سکیم چې کوم دی غریبانو له موږ پیسې ورکوو، نو په دې کې دومره فیصد چې کوم دی نو دا سره یو سود دی. نو علماو له دا پکار دي اول څه وایي فتوا نه ورکوم، فتوا نه ورکوم، خو زه وایم چې علماو له دا پکار دي په دې کې نرمي وکړي او دا خبره دي خلقو دپاره جایز کړي. یو سړي کور نشته نو څه به کوي، یو سړي کور نه څه به کوي. نه زموږ شیخ صاحب الله وبخښي د هغه نه ځل چا تپوس وکړو چې یو سړی وایي چې مجاهدین له خلک چنده نه ورکوي، نو داسې به وکړي پر بینک کې پیسې کېدو او هغه چې کله د میاشتې څومره د هغې سود راځي نه به دې مجاهدین له ورکوو. نو دوی به کافران ولي، دا یو خلاف په جنګېږي. نه ورته دا خو ډېره ښه خبره ده، په پیسو څه کوې، چې ولې څو خپل بچي جهاد له نه ورکوي، نه ملا ورکوي نه امي ورکوي، جهاد له خپل بچي نه ورکوي. ویل چې وایي بس شروع وکړئ سته زنا اجازت وکړي چې ولې دې زنا پیدا کېږي ټول مجاهدین شي. دا خو ستاسو سوچ نه، دا خو د بل چا نظریه ته پیش کړې چې د اسلام شاعر به څنګه ورانو، په دې باندې به څنګه حمله کوو. وایي راشه په دې مذهب باندې کوم حمله وکړه، په دې مذهب باندې حمله وکړه. تپوس کوي که نه مختلف تپوس کوي، اجازتنامه غواړي، د مولا نه اجازتنامه غواړي. زموږ یو ملګری هغه دوبۍ نه راغی، کور والا ورسره
یو 15 کاله مخکې نو ما 1 بجې پورې دوره تفسیر و د روژې څومره ورځ ده سم د ګرمي وه او درګۍ خو بیا سمه بټۍ وه نو چې زه 1 بجې راووتلم یو خو ستړی وم بله ګرمي م وه خوله مې وچه شوې وه ټلیفون یې موبایل مې کولاو کړ ټلیفون یې ویل چې زه د دوبۍ نه اوس رالم په اسلام آباد ایرپورټ کې شوم او د تندې نه مړ کېږم مړ دې شي که نه نه په قرآن کې نه دی چې مسافر دپاره روژه خوراک جایز دی مال بلکل دی ما نه سره تپوس کې زما نه تپوس څه ضرورت دی وایي نه ستا نه تپوس کوم دی ښځه را سره مې نه پرېږدي ما ته پته چې ښځه صحیح مسلمانه ده ما ورته چې که روژه دې وخوړه که نه یا دې ماته کړه 61 روژې به نیسي 61 جب لږ ساعت ټلیفون یې فون کوي بیا یې میلاو کوي ما ته وایي چې نه نو دا په قرآن کې نه دي مال په قرآن کې دي که نه عمل پې وکړه که نه نو وایي نورو خلقو ته خو وایي چې روژه وخوره مال ما کله ویلې چا ته و چې سړی بیماري که نه هغه ته نه وی مالا خو بیماري بیا روژه نیسي و چې مسافر مال مسافر چې نه هغه مسافر هم زه پېژنم مال که روژه دې وخوړه نو زه په کلي کې دا روژه خور دی د روژه خوړلې ده خلک به په خپله باندې په تا پسې راځي او 61 روژې به نیسي بس روژه ختمه شوه چې کله زه کلي ته راړم اختر کې ما ته وایي چې تاله ما یو بریفکیس راوړی دی ډک که نه که مې درله درکړو نو ته بیا وایي ما ورته وویل چې وروره چې ته خبرېږې د ځان نه نو حکومت ته ښځو دی وایي چې وایي ما لا بریفکیس وختي زما کور ته را رسېدلی نه ویل دا څنګه را رسېدلی دی وایي دا ستا لپاره آرام دی وایي ما ورته ویل چې هغه ستا نه و ما لو ستا نه تپوس کوم رښتیا خبره کوه زه تا پېژنم ته ما پېژنې ما سره دې یو ځای سبق ویلی دی د 10مه پوره څه پاتې شوی تا چې دا روژه خوړلې وې که نه ما ته تا بیا نیوله ویل قسم دی که بیا نیوله ما زه دې پېژنم که نه مسافر دپاره اجازت دی خو ته نه مړ کېدې تا روژې له بانه کتله روژې له بانه د دوی مقصد دا نه دی چېرې دا پلانکی شی دی پکې نرم شي او دا پلانکی دی پکې سخت شي مقصد اسلام ختمول دی اسلام دا د پرویزیت په رنګ کې رنګ شوي دي اکثر چې زه وګورم دا غټ خلک چې څومره دی که نه دا 3 ډلو ته روان دی یا شیعګان دي یا قادیانان دي یا پرویزیان دي یا د پرویزیت په جانب باندې حمله کوي په حدیثو باندې څوک وایي خبر واحد کار نه کوي څوک یې خبر مشهور کار نه کوي څوک وایي دا حدیث چې د عقل خلاف دی څوک وایي دا حدیث چې کوم دی نو سره د نظریې خلاف دی دا په دې ماحول کې اوس نه پټ کېږي دا د دې ماحول ایستل پکار دي څوک دې طرف ته لاړه څوک د قرآن مجید د احکام دا مجمل پاتې کول پکار دي کله یو خبره کله بله خبره دار دي دپاره کوي خو ځان چې دې نه برابر کړی حمله به در باندې کوي د سلطان صلاح الدین ایوبي په دور کې التمش هغه په خپل روزنامچه کې لیکي چې کومه د صلاح الدین روزنامچه ده چې صلاح الدین ایوبي هغه یهودي ایجنټ نیولو دا یهودي ایجنټ نه تپوس کوي چې تاسو په اسلام باندې د کم طرف نه وار کوئ د کم طرفه په دې باندې حمله کوئ نو هغه ورته وخندله هغه ورته وایي د نظریې او د عقیدې او د عمل د وار نه غټ وار د شاعر اسلام د وار نه غټ وار هغه ستاسو په خواهشاتو باندې دی ستاسو په خواهشات څه دي ستاسو هغه مال دی دولت دی او هغه ستاسو خپل خواهشات پوره کول دي په دې باندې زه حمله کوم هلته په دې باندې حمله کول چې هغه دې بچاو پسې کې دی نه دې بچاو په هغه څه کې دی چې کوم مخکې ما ویلو چې امام مالک نه کله تپوس وشو چې دا ټوله دنیا د فتنو نه ډکه شي دا ماحول د فتنو نه ډک شي د سازشونو چې کوم دی نو بمبار شي شاعر اسلام د خلکو نه ورک شي یو سړی د شاعر اسلام ته رسي د دې فتنو د فساداتو نه وځي د دې تیرو نه وځي په دې ماحول کې کوم سازشونه دي نه وځي نو سبا کوي او چې کوم کتاب مخکې خلک ایستلی دي هغه کتاب به وروسته مباسي کم کتاب چې مخکې د فتنو نه تیرو نه ایستلی دي هغه کتاب به وروسته باسي کتاب الله دی چې فیه نبأکم په دې کې تیر شوي زمانې خبرونه د آینده زمانې خبرونه په دې کې فیصلې دي قرآن مجید دا کتاب د سازشونو مقابلې دپاره دی نو تا خو خپل ځان نه دی کتلی او ورته ویل چې زه ستاسو په خلکو باندې د خواهش په جانب باندې حمله کوم کله دا خواهش پرست شي بیا د دوی زموږ هر کار کولی شي هر کار زموږ مشران چې دا څو ګورئ څومره چې غرق شوي دي که نه نو هغوی چې دین خرڅ کړی دی په خواهشات یې خرڅ کړی دی بنو عباس چې د خلق القرآن په مسله کې د امام احمد ابن حنبل کم وهل کړی دي
نو دای د چا په اشاره باندې کړی دي؟ دای د خوارجو معتزلو په اشاره کړی دي، دای د یهودو په اشاره کړی دي چې راشه په دې طریقه په حمله کو چې قرآن مجید د الله تعالی کتاب دی، خدا مخلوق دی. تاسو په دې جمله باندې پوهیږئ مخلوق د څه مطلب شو؟ مخلوق مطلب دا شو زمانه سره بدلیږي. مخلوق د زمانه سره بدلیږي، د قرآن قانون به د زمانه سره بدلیږي. کم ځای کې چې مونږ وایو چې دې کې اوس سود نه خو بالکل کار بغیر نه کېږي، راځه سود قانون پکې بدل کا. په دې کې د مانځه طریقه کار بدلول غواړي، په دې کې د زکات طریقه کار بدلول غواړي. نو که امام احمد ابن حنبل مقابله نه وی کړي، دغه تکلیفونو ته ولاړ نه وي، نن به قرآن مجید غیر محفوظ وي. خو الله تعالی ذمہواری کړې ده، الله تعالی راوستو. امام احمد ابن دا سازش چا جوړ کړو؟ دا خوارج جوړ کړو، دا د یهودو ایجنټانو جوړ کړو چې په قرآن باندې حمله وکړه. او د قرآن دا صفت چې دا الله کلام دی دا مخلوق کا، چې دا پیدایش دی، الله را لګل او پیدایش دی. تغییر او تبدیل زمانه د تلو سره په دې کې راځي، اسباب بدل شي، علتونه بدل شي. لکه ډېر خلک دی عجیبه غوندي کار روان دي نن سبا، سو کوئی یاره د ستاسو د نصاب نه دی، په دې کې تغییر او تبدیل پکار دی. څه مطلب دی تغییر تبدیل؟ هدایت بدلول غواړي، مشکات بدلول غواړي، بخاری بدلول غواړي، څه شی بدلول غواړي. په قرآن او حدیث کې استاد د ټولو نظریاتو چې دا کومه ته پیش کې په اردو کې، په پښتو کې، په انګریزي کې، په بل زبان کې، دا ټول دین اخیستل شوی دي، بل څه شی خو نشته ری. دا یو خبره شته چې کله داسې یو نظریه راځي د هغې مخالفت په قرآن کوي، چې داسې یو نظریه راځي هغه د مخالفت په حدیث کوي. نو ډېر خلک لګیا دي. یو ملګری یو ځل په دې رشکۍ کې پروګرام یو کس ماته ویلی چې یاره ما ورته تاسو خپل بچي نه ورکوئ دې مدرسو له، که نه؟ ما ته وایي چې ماډل مدرسې نشته ری. ما ورته پرویزیانو مدرسه، ماډل مدرسه، پرویزیانو مدرسه، د قادیانانو مدرسه، د شیګانو مدرسه، د یهودو د عیسایانو د ایجنټانو مدرسه، کومه ماډل مدرسه؟ ته ما ته وایه که ستا دا خیالي چې یو مدرسه کې د یو سړی ډاکټر هم شي، دا ستاسو هغه پالتو ډاکټر نه، د لسم ډاکټر پی ایچ ډي وکړي، لسم ډاکټر صاحب دپاره خلک لګیا دي. خلک د دې نوم دپاره ډېر څه کوي. زه تللی وم، زه چې فارغ شوم نو اسلام آباد ته لاړم، په دې غم کې مال پی ایچ ډي کوم که نو جلدې لاړم. نو ما 28 کسانو 2 کسان یې اخېسته، زه پکې ټول له کشر وم. وختي خبره اوس بوډا شوم، زر بوډا شوم، زه پکې ټول له کشر وم. نور چا خانه پټکي او چا سو چا سو، ما چل که دا قسم علامة الدهر والقهر دي د دوی مخې ته بس کوم. زه په هغه ځای کې کېناستم. ما ویل چې ځه دا غټ غټ دي خلک ته دوی به والي. کم کس چې انټرویو اخېسته هغه ډېر قابل سړی و. هغه یو تپوس وکړو، ټولو غلط کو. الحمدلله دا خو هېڅ هم نه پوهېږي. نو چې ما جواب ورکړو، ما ته دغه ځای کې راسې، دلته راځه. نو ټیسټ وشو، خبره ختمه شو، زه خپل صفت پکې راځي پرېږدوی. نو ما ته ویله چې ته را پی ایچ ډي سره پاره کې. ما ورته ویل چې یاره پی ایچ ډي دې لپاره کوم چې لږ تحقیق وکړم، لږ پلانکې شو وکړه پلکې. ما ته ویله چې زه تا ته یو خبره کوم، وایي زه 100 لک روپۍ اخلم د میاشتې. خلک پی ایچ ډي د دې دپاره نه کوي چې دا د سړیتوب کار وکړي، دومره هوښیار سړی و. وایي پی ایچ ډي د دې دپاره نه کوي سړیتوب کار وکړي، وایي پی ایچ ډي د نوم دپاره کوي، د پیسو دپاره کوي. چې خلک ما ته وایي ډاکټر صاحب، او ډاکټر صاحب چې د ملا ته ولیکو نو بیا خو په ځان بیا سر نه پوهېږي. ډاکټر فلان نه ورته تش د نوم دپاره کوي. او ما وکتل چې واقعي چا دا ډاکټر نوم پسې لګېدلی د مدرسې پرېښوده. په دې ځګې باندې بیا طالبان ته سبق وایي، په بروزو کې طالبان ته سبق وایي، په 10-12 روپو کې طالبان ته سبق وایي. خو د لکاو سوچونه کوي، بیا د لکاو بیا چې برطانیې ته راشي واپس راشي نو وایي چې انګریزان ټو دی پوینټ خبرې کوي. ما ورته چې وروره قرآن ټو دی پوینټ خبرې کوي. انګریز څه ته وایي؟ د انګریز په باره کې خو تا اورېدل نه دي، او ډېر پلتو قوم دی. د هغې نه متاثره شي، یوازې هغه نه ډېر خلک متاثره شوی دی. د عیسی علیه السلام د نزول نه چې منکر شي، غټ غټ خلک دي، نومونه یې مونږ نشو اخیستی. حیران به شي ورته، تللي دي بیا راغلي دي د پردي مخالفت. شاعر اسلام باندې هغوی د پردي مخالفت کوي، نه پردي مخالفت، د سود په باره کې حمایت، د جهاد مخالفت، د قرآن د سختو الفاظو مخالفت. بیا د هغوی صفت د یهودیانو صفت دومره کوي به د مخکینی ورځو کې یو کس سره ناست ول دي ختم بیا روټۍ وه. یو سړی جاپان نه راغلی، مالې هر یو سړی د خپل میشن چې کوم صفت کوي، یو مسلمان نه کوي، یو طالب نه کوي، یو ملا نه کوي.
مونږ ناسو دسي د جاپان دومره صفت وکړو دومره صفت ما ورته چې وروره ته الدي سبق ویل چاو مال جاپاني بت مت والے ته بت مت سجده کې وای نه چې خو الله ته مال ته الله سجده نه کې تا خو د بت مت دومره صفت وکړو د جاپانیانو دومره صفت وکړو چې دې ماحول کې څومره خلک ناس ټول د جوړ کړ چې دا بت مت والے شي ما تر هغه ایجنټ خو مال افسوس خبره ده چې دا کوم ناس خلک ته کنه دوی سره جواب نشته دوی د خپل دین نه دي خبر کنه تا په کومي انداز باندې په اسلام باندې حمله وکړه په کومي انداز بس بیا خبرې نه دي کړي چوپ چاپ ناسو ځکه چې مونږ بیا شروع وکړه بیا لګیاو بیا مونږ چې بیا بیسټاپ یو بیا لګیاو ما ورته ویل چې تا خو ډېر ظلم وکړو دا ټول خلک ته شکیان کړ په اسلام باندې ټول خلک دې په اسلام باندې شکیان کړ نو چې د انګريز نه راشي ته چې انګريز ټو دی پوینټ خبرې کوي نه ما ته ویل چې په خلاره کې نه 2 میاشتې مهلت تر درګوما زما خپل سوچ دارې دا 97 مې کې زه تللی وم 97 مې کې فاروق شوم بیا لاړم چې ته به ډېر ښه مخکې شې مدرسه کې تدریس کوه زما تا سره چې کومه په دې کې ډېره دغه ده مدرسه کې تدریس زه رالم ما ټیک پرې مې ښودویست دا نه چې پی ایچ ډي نه شوه کولی ولې نه شوه کولی خو لیکن پرې م ښودله تحقیق ته کولی شي خو د هغه یو نقطه زما په ذهن کې اوسه پورې پرته ده چې خلک د ډاکټر نوم د نوم دپاره ډاکټر د پیسو دپاره د الله په ځای او بیا د هغې نه بعد د مدرسې درس و تدریس نشي کولی مدرسې ته څوک څه ورکوي نو ما ورته چې ماډل مدرسه ته څه ته وې ته ماډل مدرسه دې ته وې چې په هغه کې د یو سړی چې دی نو هغه دې د ډاکټر هم جوړ شي د انسانانو او هغه دې شیخ الحدیث او شیخ القرآن هم جوړ شي مال دا نشي کېدلی مال یو سړی دی هغه به شیخ القرآن او شیخ الحدیث او د دنیا د ماحول نه او د امور نه به خبرې زبان به ورځي د بجلۍ کار به کولی شي ډوډۍ په خوراک په پوهېږي ګاړې به چلولی شي دا خبرې به کولی شي لیکن دا دواړه کارونه نشي کېدلی دا د تېر شوي زمانې نه روان دي مال دا په یهودو کې اوس هم دي دا پادریان دي او دا ډاکټران دي دا راهبان دي او دا ډاکټران دي دا بمبړان دي او دا ډاکټران دي ما ته لاړ شه که نه کم مذهب کې ته ما ته وښیه په هندوانو کې دي په سیکانو کې دي په عیسایانو کې دي په یهودیانو کې دي په بت مت کې دي د هغوی چې کومه خلک دی څوک د دین پرچار کوي او څوک چې کومه دی هغه د دنیا د ګټې دپاره دي ته وایې چې نه دی به محتاج یې ولې محتاج یې خپله دنیا دې ګټي که نه دی نه چا انکار کړی دی د دې نه خو چا انکار نه دی کړی دا نظریه زموږ په خپله باندې برباده ده اصل خبره دا ده چې کله اول خپل ځان ټیکو که نه اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی وای تو اگر بنتا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن که پرز که ته د هغوی د هغې مخالفت چې کوم نشي کولی نو خپل ځان خو بچ کولی شي په کومې طریقه به تا باندې حمله کوي په کومې طریقه نه دي نه د بچاو طریقه دا چې ته په خپل ځان په قرآن او حدیث پوهه کې او چې تا ځان په قرآن او حدیث نه پوهه کړی علامه ابن قیم رحم الله ښایسته خبره کړې ده په اغاثة اللهفان کې هغه وایي خلک وایي چې د هر چا خبرې اورئ نو هغه یو جمله ویلې ده چې خذ ما سپاک ودع ما کدر چې پاکه خبره دې اخله او خړه خبره پرېږده نو هغه پسې وروسته لیکلي هر یو سړي دغه جمله راغستې ده وړاندې پسې ښکته نه ګوري تحفة الحوزي چې کومه دی یو حدیث نقل کړی طبراني پای کې د دې حقیقي ذکر دی نو یو مولوي صاحب ټلیفون ما ته وکړ چې هغه په دې تحفة الحوزي کې د دې حقیقي په دې باب کې چې کوم دی مبارک پوري دا طبراني د حدیث چې راوړی دا څنګه دی ما ورته ستاسو کتاب شته ویل چې یو مال په سترګو ړوند دی که روغ ویل په سترګو روغ یم ما روغ یې ویل چې یو نو مال الله تعالی دې روغ کا ته لاندې یو 2 کیلې پسې ورشه چې لاندې 2 کیلې پس هغه سړي ستا د دې حدیث په باره کې څه لیکلي هغه لاندې لیکلي چې دا سړی د حدیث قابل نقل نه دی ما لاندې پسې دا لیکلي دي که نه ویل چې یو نو مال ته بره کیله ګورې او لاندې پسې نه ځې 2 خبرې بره ګورې او لاندې چې په دې پسې نه ځې نو مال لاندې پسې لاړ شه مونږ هم دغه شانتي یو مونږ چې 2 کیلې ګورو لاندې چې دې پسې نه ځو چې هلکه د بچاو دپاره څه طریقې دي د بچ کولو دپاره څه طریقه ده د بچ کولو طریقه دا رهي په خپله په قرآن او حدیث باندې ځان پوهه کړه نو علامه ابن قیم رحم الله وفرمیل چې دا خبره خلک کوي چې هلکه دع خذ ما صفاک او دع ما کدر نو چې ته په کدیر او په صفا پوهېږې خو هله به تې واخلې چې ته کره او کوټه پېژنې نو هله به تې واخلې دا روغه خبره کړې ده او دا یې بده خبره کړې ده خو که ته اوس کره کوټه نه پېژنې نو بیا به یې ته څه واخلې د دې وجې د هر چا خبرې ته به کښېنې نه د هر چا خبره به نه اورې د هر چا کتاب به نه ګورې د هر چا د کتاب مطالعه به نه کې تر هغه وخته پورې چې په خپله باندې ته په دین ځان پوه کړی نه
یا دا کتاب په باره کې دي د یو ښه پوهه انسان نه معلومات نه کړي چې دا کتاب زه ګورم په دې کتاب کې چې زما دپاره پیدا ډېره که تاوان او ته ضرور اول دغه کتاب وګوره بیا به سیدا کتاب وګوره ته به خپل ځان پوه کې مطالعه به کې ځان به خبرې چې ځان دې نه خبر کړې نو همیشه دپاره به خطا کېږي کله به ستا په عقیده باندې حمله کېږي کله به ستا په نظریه باندې حمله کېږي کله په مختلفو طریقو باندې به راځي مختلفې فتنې چې دا به راوځي یوه فتنه به ختمه شوې نه بله به راوتي بله به ختمه شوې نه بله به راوتي ته د هغې مقابله به کوې که نه که نه تش به دا شمارې چې هلکه دا فتنه را او دا فتنه را او دا فتنه را او دا فتنه را اکثر خلک مونږ ته وایي اوس په جنازه کې چې ما جنازه وکړه سلام مې مولوي صاحب راغی یاره جي پرون چې کومه دی دغه ځای کې یو شیخ صاحب تقریر کولو او هغه چې دی نو بخاري کې داسې ویل داسې ویل ما ورته ویل تاسو ولاړ ویل چاو مال څوک وایي دا مولوي صاحب دا مولوي صاحب دا مولوي صاحب دا مولوي صاحب مال ولې تاسو کوم د جنګ ګډ ښکارم زه ها پارسي کې به زه پاسمه او زه به وایم چې یاره که دا چللی او دا چللی تاسو ناست وئ خو چې تقریر ختم شو نو تاسو به ورغلی چې مولوي صاحب و شیخ صاحب و مولانا صاحب و تا چې دا کومه خبره وکړه دا د قرآن و سنت خلاف ده نو مال تاسو دغه شان دي چوب نو ما زه اکثر وایم چې کله ورانېږي له دې نه ورانېږي چې کله مشران په ګناه باندې چشمپوشي وکړي چشمپوشي کله چې مشر چشمپوشي وکړي هر څه ورانېږي هر څه ورانېږي او چې کله چشمپوشي نه وي هر طرف ته دې پام وي هر څه برابري حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي دا زکاتونه ورکوئ یو زمانه به راشي چې زکات اخیستونکي به نه نه بعضې علما نقل کوي چې دا د امام مهدي او د عیسی علیه السلام د زمانې آخري دور کې وي خو لیکن امام مالک وایي چې نه دا هغه دور نه دی دا مخکې دور دی دا پرې مخکې دور دی دغه شانتې نور علما مخکې دور دی نه بعضې وایي چې څوک دی دا عمر ابن عبدالعزیز دی د عمر ابن عبدالعزیز په دور کې زکات اخیستونکي نه و جایز او ناجایز ټیکسونه ټول بند کړي هیڅ څوک داسې نه و چې هغه ناجایز کار کړی وی ټول خلک برابر و خوشحاله په خپله برابر و د یهود عیسایان په سازش کې نه راتلو په خپله برابر یو ځل ناسو نو د عیسایانو یو وینځه چې کومه دا روانه ده چا ورته ویله چې خلیفة المسلمین دا وینځه تا ته ډېر ګوري دا په نکاح باندې نه خلول چې نه چې ولې دا سازش دی علامه سلیمان ندوی نقل کوي سیرت عمر ابن عبدالعزیز کې وایي چې دا سره دا سازش دی دا زما د عقیدې د بربادولو دپاره یې رالیږلې ده دا وینځه نه ده دا ایجنټه ده دا داسې راغلې ده او داسې ځي راځي ما ته ځان ښیي د دې دپاره چې زما په عقیده زما په نظریه زما نه هغه کار وکړي چې اسلام برباد شي یعنې څومره سوچ وبکي څومره فکر یې پاک و که نه اندرون هم پاک و بیرون هم پاک طبقات الکبرا ابن سعد هغه نقل کوي چې عمر ابن عبدالعزیز څومره پاک و که نه ضمن کې راله څومره احتیاط پې کولو یو ورځ خپل وزیر ته وایي قاضي ته وایي یاره زما دې مڼې توپه ته ډېر زړه شوی دی نو هغه ورته ویلی زه به تا له تحفه کې په هدیه کې روپۍ درکړم او په دې باندې ځان له څه وکړه دغه مڼې واخله 54% حکومت یې په دنیا باندې 54% د امریکې 19% دی 54% حکمراني وه وایي ځان له په دې مڼه والې نو د هغه په باره کې د کتاب الحبه کې امام بخاري نقل کړي دي دغه جملې نقل کړي او قصه به کې وروستو بیا د ابن سعد او علامه عیني او نور علماو نقل کړي ده خو لیکن الفاظ یې داري چې هغه ورته ویله چې یاره تحفې خو نبي علیه السلام ابوبکر او عمر رضی الله عنه قبلولې نو ورته په جواب کې ویله چې په هغه وخت کې هغه هدیه او تحفه اوس رشوت دی اوس پرې نه قبلې نو په دغه ځای کې هغه دا حکایت نقل کوي چې د قاضي ورته وویله چې را دا جمله ده په دې کې ویلې ده چې دا روپۍ واخله او ځان پې مڼه واخله او چې نه دا رشوت دی وایي زه داسې ځو هغه ځای کې ګرجه ده د عیسایانو دا ګرجې مخې ته ماشومان ناست دي هغه ماشومان مڼې خرڅوي مڼې هلتې ورځو نو کله چې دی ورغې نو ماشوم ته وایي چې بچیه دا مڼې ستا دي ویل چا وایي زه دې یوه مڼه بویولی شم او ورته ویل او بابا بوی که هغه مڼه راواخېسته بوی یې کړه او بیا یې کېښودله چې داسې روان شو نو قاضي ورته ویل وزیر ورته ویل چې جناب څه چلو شو هغه ورته ویل چې شوق پوره شو دنیا دا به ته ضرورت دی په خپل خواهش تد نه او لږه ماتول پکار دي ځان د سپېمو پورې ډکول نه دي پکار تد مې ماته شو لږه ماته شو اوس خبره ختم
دی چې لکه چې وړاندې لاړ نو هغه یو ماشوم دی بل ته وچېر دا خو ما ته خلیفه ښکاري اول چا وکړه دا خلیفة المسلمین دی جوړمنډ یې کړې د خپو نه ونیو ورته وایي چې خلیفة المسلمین دا غونډه ټوکرۍ مڼي دا زه ستا سره وړم کور ته هغه ورته ویل چې نه بچیه زه نه اخلم ځان یې مړ کوبي هغه ورته ویل چې زما شوق پوره شو د مڼې خواهش شو بس بوی مې کړه یا خوړلې یا بوی کړي بس خبره ختمه شوه وړاندې چې کومه دی نو زه دا نشم کولی دا رشوت دی دا زه نشم اخیستی دا خلکو چې مقابله کولی شوه د دې خلکو مقابله په دغې باندې کې امام قرطبي نقل کوي د عمر فاروق رضی په زمانه کې یو کس هغه دا مشتبهات په هغه کوله حملې به کولې دا چې په قرآن کې تحریفات کې د یهودي جنټانې د قرآن او د شاعر اسلام توهین کوي په هغې حملې کوي د قرآن تعویل غلط کوي بعضې مفسرین حضرات ته هغه وایي موږ تفسیر په قرآن بالقرآن قرآن بالحدیث متواتر کوو یا لکه روغه قرآن او حدیث متواتر حدیث متواتر څومره دي او د قرآن په تفسیر کې حدیث متواتر څنګه چلیږي هغه اوسې په مانځه کې دي په روژه کې دي په زکات کې دي په حج کې دي نو ستا سره چېرته تواتر مطلب دې دا دی چې د پرویزیت په شان دی چې کوم د قرآن تفسیر به کومه چې څنګه ما ته ښکاري دغه شان دي به کوم څنګه پرویزیان تفسیر کوي بس هغه شان تفسیر به کومه نو حدیث متواتر امام احمد ابن حنبل وایي چې په ملاحمو په فتنو کې په پیشنګویانو کې او په تفسیر او تعویل کې احادیث صحیح ډېر کم دي ډېر کم چې ضعیف حدیث په تفسیر کې هغه هم پوره دی چې قول صحابیون هغه هم پوره دی او ته چې نه زه به حدیث متواتر پیش کوم دا خو ستا حمله ده بچا بني دا دې حمله ده په دې قرآن بني چې قرآن هم دغه شان دي مبهم مجمل پاتې شي خلک چې کومه داسې شي په شک او شبه کې پاتې شي پریشانه پاتې شي نو د دې پریشانۍ دپاره هغوی دا کار کوي کله په یو طرز کله په بل طرز کله په بل طرز ځان پوهه کې ځان به خبرې او چې ځان نه خبرې که نه همیشه به نیمګړی پاتې د قرآن او حدیث نه چې ځان خبر کړي نو په تا باندې به حمله نه کېږي خو چې د قرآن او د حدیث نه ته خبر نه شي نو په تا باندې حمله کې هره خبره به منې بیا به د سود په باره کې منې دا مختلف طریقې دي که نه چاینه والو یو شی راایستلی څه یو کاروبار غوندې و چا چې کومه دی نو تکافل راایستلی دی چا یو بل شی راغیستلی نو ما یو کس ته ویل چې هلکه وایي په دې تکافل باندې غټو غټو شیخانو مفتیانو کتابونه لیکلي ما یو خبره واوره ویل ولي ما رسول الله فرمایي الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات وبینهما امور مشبهات حلال ښکاره دي ویل او مال هر خاص عام پې پوهېږي حرام ښکاره دي هر عام و خاص پې پوهېږي مال په دې کې مشتبه خبرې دي مال تکافل خو د داسې کړی دی چې په دې باندې زه سوچ وکم زه پې نه پوهېږم عام سړی پې څه پوهېږي چې 2% دې له لاړو هبې له لاړو 2 وقف له لاړو 2 پلانکي له لاړو 2 پلانکي له لاړو دا څه شی دی دا به مضاربت دی او دا مشارکت دی او دا شی مال دا مشتبهات نه دي او تا اورېدلی چې من وقع په شبهات وقع په الحرام چې په شبهاتو کې واقع شو دی په حرامو کې واقع شو نو مال صفا خبرې ولنه کې چې بیمه سیستم جایز دی دا دې جایز چې راشه نومونه بدلول پکار دي و د شرابو بوتل باندې چې کومرین ته حلال ولیکې نو دا به حلالي چې د شراب بوتل باندې ته حلال ولیکو دا حلال شو ټوله دنیا یې کوي مال ګوره اسلام بالکل صفا دی نبی علیہ السلام فرمایي ترکتکم علی دین البیضاء لیلها کنهارها زه تاسو په دې دین پرېږدم شپه ورځې برابر دي بالکل روښانه دی په دې کې څه اشتباه نشته دی مال چې اشتباه و نو ته پوه شې دا د چا سازش دی چې اشتباه و نو دا رسېږي به ته بلې فتنې ته یا به سود ته رسېږي یا به جوارۍ ته رسېږي نو مال چای نه کپنی راایستلې ده نو مال په هغې کې چې ته وګورې انجام ته چې ورسېږي نه جواري ده د انجام په اعتبار سره جواري ده مال دا سازشونه دي خو لیکن مسلمان نه پوهېږي کله په یو طریقه پې حمله کوي کله په بله طریقه پې حمله کوي دی چې کله خبرېږي دنې عقیده اخیستي دی چې خبرېږي دنې نظریه اخیستي هغوی خپل تصویر باندې چې خپله نظریه پیش کوي لیکن ته د هغې نه خبر هم نه تا دا پته هم نشته دی ته چې کله خبرېږې نو هغوی ډېر کار کړی یو بل تصویر دی هغه دی اوښانو یو تصویر ایستلی دا اکثر طالبانو ته به چې دا اوښانو تصویر ایستلی یو بل پسې اوښان تړل دي دومره وران خلک دی چې دا د یهودو چې یو قصه ده چې نبی علیه السلام معراج ته تلو نو اوښان یې ول دلته بني اسرائیل ول ده نو هغې ته علامه قرطبي ابن جریر چې کوم دی نو هغه ته ویل چې دا صحیح نه بني اسرائیلو قصه ده ما وګوره خپل تصویر ایستلی دی په تا یې خرڅوي د یهودو تصویر دی په تا یې خرڅوي ته خبر هم نه
ته چې بیا وروسته کتاب وګورې چې لکه دا قصه دا خو هغه قصه ده چې کوم پر تفسیر کې ده، دا خو د بني اسرائیلو قصه را دی، په موږ باندې چسپان کړې ده، موږ د پاره راوړې، په موږ یې خرڅوي. ځان به خبرې او ځان چې خبر نه کو نه عقیده او نظریه او عمل دا به دي بربادي. د دې زمانې د ټول غټي فتنې نور جان مې ریږي، د خپل اندرونی فتنو نه ویریږي. کم خلق د قرآن د حقانیت نه انکار کوي، دا پرویزیان دي، دا قادیانان دي، دا احمدیان دي او دا د یهودو عیسایانو ایجنټان دي. د قرآن د حقانیت نه انکار کوي. د قرآن برکت خو ټول دنیا مني، د قرآن تلاوت خو عام مسلمان هم مني چې هغه سي په نوم باندې مسلمان دی، که په هر وطن کې دی بت ته سجدم کوي، خو تلاوت کوه. برکت مني، تلاوت مني، قرت مني، خوږ आवाज مني، لیکن حقانیت نه مني چې د ټولو کتابونو رپاسه کتاب دی، د ټولو قوانین رپاسه قوانینو کې دی او د الله صفت دی، د الله کلام دی. دا نه مني، د دین انکار کوي. کم خلک چې ستا په دین نظریه باندې حمله کوي، د قرآن او د تلوار په منځ کې تفریقه راولي، د قرآن د حقانیت نه انکار کوي، ته پوه شې دا ستا په شاعري اسلام باندې انکار کوي، ستا نه ټول دین اخلي، ټول دین درنه اخلي. نن سبا چې وګوره ټوله دنیا د ورانه چا سره ده؟ د قرآن سره ورانه ده. که قرآن د نعتونو په شکل کې وي د هغې سره ورانه نه ده. خو که د قرآن حقیقي مغز خلقو ته بیانې نو بیا در سره ورانه ده. نو عمر فاروق په زمانه کې یو سړی راغی، امام قرطبي، د هغه نوم دی عبدالله صبیغ. بدتر سړی د یهودو ایجنټ دی. خلقو کې چې کوم دی فتنې په څه طریقه باندې حمله کوي؟ په دې طریقه باندې حمله کوي په مسلمانانو ځوانانو باندې چې په دې دا مشتبهات په قرآن مجید کې چې کومه دا مشتبهات دي کنه دا ورته پیش کوي. دې څه مطلب دی؟ الله پارش دی، څنګه پارش دی؟ دا الله ید دی نو څنګه دی؟ الله قدم دی نو څنګه دی؟ دا مختلفې قصې ورته کوي. چې عمر فاروق ته وفرمایل چې داسې یو سړی راغلی دی خو دا قصې کوي. اول دا خو ایجنټ دی، دا خو نظریې د لکانو خرابوي، دا خو د ځوانانو نظریې خرابوي. وایي رایې ولې لس لختې کټ کړې د کجوري د څانګو، شنې څانګې دي، ځان ته کېښودلې، رایې وستلو. وایي ته څوک یې؟ وایي زه عبدالله صبیغ یم. وایي ته عبدالله صبیغ یې، ته چې کومه دی دا خبرې کې؟ اچھا واپس یې پاڅېدلو. وایي انا عبدالله عمر، زه د الله بنده عمر یم. یوه لښته پسې راواخېسته او سم یې پې وډبو، لښته یې ماته کړه، بله د سر نه واله تر خپو پورې یینې کو. نو چې کله دا یینې ترې روانې شوې ورته ویله چې امیر المؤمنین بس ما معاف کول. چې ولې؟ وایي اوس مې د دماغو نه د بغاوت چینجې ووتلو، د سازش چینجې چې کومه دا اوس ووتلو. سورت آل عمران کې امام قرطبي نور مفسرینو حضرات هم نقل کړي دي. اوس مې د دماغو نه چینجې ووتلو د بغاوت. دا سازش لپاره مختلفو طریقو راځي. د ایوب خان په زمانه کې ستا په قرآن باندې حمله کول په شاعرو باندې په کومې طریقې کړې وه؟ د قرآني ترجمه دا یې ساده په اردو کې کړې وه، قرآن الفاظ ورسره نه و. خدای یاد ساتئ تېر شوي خلکو کار کړی دی. سازش چې کومه دی نو اوس پیدا شو په سن 64-62 کې د قرآن مجید د ختمولو دپاره سازش دا و چې په دې ترجمه وکړه، قانون پکې بدل کا، الفاظ پکې بدل کا، ترجمه بدل کا، څوک پې څه پوهېږي؟ علما دا په مخالفت کې راوتله، خو لیکل پې چا کړي؟ امام بهقي پې لیکل کړي، د 800 کاله مخکې لیکل پې هغه کړي دي چې د قرآن مجید په رسم الخط د عربۍ نه علاوه خالصه ترجمه کول چې د عربۍ الفاظو سره نه وي دا ناروا دي. دا به نه کوي الا دا چې نمایات روایات نو خیر دی، ولیکن زم د هغې سره مایات لیکل پکار دي. ولې؟ ځکه چې مضمون به بدل کړي، معنا به بدل کړي، تحریف پې کړی، ته به دا د قرآن ترجمه ده. دا خو قرآن دی، ابو قرآن نه اب هغه خپلې خبرې وي. نو د تحریف لپاره دا عمله چې دن چا کړې وه؟ دا قادیانانو کړې وه. خو الله رحم وکړو، په هغه وخت کې علما راپاڅېدل او د هغې مقابله یې وکړه، د هغې مخالفت یې وکړو او په هغې باندې جرمانه ولګوله چې د چا سره بیا موندلی شو نو 2 میاشتې به جیل تېره، 80,000 روپۍ جرمانه، ختم شو. اوس هم بل کال چې کومه دی بیا راوتي یو 2 جلدونه ما د چا رالیږلي وو په ډاک باندې، پته نه کړي څوک و. چې ما وکتل حیران شوم، خو خو الله رحم وکړو هغه هم ختم شو. دا مختلف سازشونه دي، په دې طریقو باندې څه کې حمله کوي. کله به په تا باندې حمله کوي، څنګه حمله به کوي؟ یو شی چې کومه دی نو هغه وویله چې بخاري دا قابل نقل کتاب نه دی. ول چې ولې حمله کوي؟ وسو ول په دې کې قاتل شهید قاتل حسین، د حسین رضی الله قاتل پکې موجود دی، د هغې نه روایت نقل کوي. نو ما کس ته ویله چې ته ورته وایې چې وروره
هغه قاتل حسین والا حدیث ته وښایي چې زه وګورم. ما ورته چې قاتل حسین نشه، د قاتل حسین رور پکې شته. قاتل حسین عمر ابن سعد دی او چې کوم راوي د هغه رور دی هغه عامر دی. مال عامر قاتل نه دی، عمر قاتل دی. چا ولنې غشه وشتل دی، دا ټیک خبره ده. چې هغه ولنې غشه په حسین جنون وشتل دی، هغه اهل یال نیولیو او ورته چې دل مړکو غشه وله، خو لیکن قاتل نه. دا ولې دا مخالفت شو. پرویزی احمد پرویز یو تفسیر لیکلی دی، ناغه د مفهوم القرآن په نوم باندې په اولنی جلد په مقدمه کې نقل کوي چې وګوره ابن کثیر څومره ښه تفسیر دی. قرآن بالقرآن او قرآن بالحدیث او قرآن باقوال صحابه دی، او په هغې کې لیکلی دی چې نبی علیه السلام چې کوم دی د امهات المؤمنین سره نکاح وکړو نو 6 کاله یا 1 کال عمر او چې واده وکړو نو 10 کاله یا 9 کال عمر دی. د 54 سال د عمر انسان او هغه پیغمبر رحمت للعالمین، دا په هغه باندې الزام دی. نو دا تفسیر غلط دی، دا مه ګورئ، دا بخاري مه ګورئ. دا اوس په شاعر اسلام باندې په کومې انداز باندې حمله کوي؟ په دې انداز باندې حمله کوي چې د حدیث نه خلک واوړي. چې ته وګوره په دې کې څه موجود دي. امهاتو شپږو کالو د ورکوټي ماشوم دا په نکاح باندې اخلي، پیغمبر اخلي. دا خو چې عام انسان نکاح وکړي خلک نعوذ بالله باب خبرې کوي چې دا وګوره څه چلی وکړو. د پیغمبر په شان کې دا ګستاخي ده. یعنې دا اوس په حدیث باندې څه عمله ده، لیکن هغې دا پته نه وه چې د مکې په دور کې بېشماره نکاحونه د 9 کالو 11 کالو په عمر کې ودونه شوي دي. چې عمر رضی الله عنه واده کړی دی، نو عبدالله زوی د عمر هغه وایي چېرې زه په 15 کالو کې عمر نکاح شوی دی، په 15 کالو کې. و د هغې دور مطابق چې کوم دی نو ودونه نکاحونه په دې کې دا مختلفو طریقو باندې د هغوی حملې دي. کله به ستا په عقیده باندې، کله به په یو انداز باندې، کله به سوشل میډیا باندې، کله قرآن او تلوار به جدا کوي، کله به ستا کمزوري د مال او دولت په اعتبار سره نیسي او حمله وپې کوي، او کله به تا ته ستا مسلې په دې دور کې نه چلیږي. ماډل مدرسې په کار دي، په دې کې دا تغییر په کار دی، په دې کې دا تغییر په کار دی، دا مسله ته لرې کول غواړي، دا کتاب ته لرې کول غواړي. لکه څرنګه چې دې بورډونو دې اوس ختم کړ، تقریبا قابو کړی دی. دا بورډونه چې اوس دي که نه، دوی نصاب ختم کړو. پخوا نه چې کوم دی کم مولیان څومره کره مولیان اوس زموږ په شان دي لوښي دي هسې دي. دا ولې چې هغوی ټول کتابونه ویلي، دوی کټایانې وکړې، کتابونه سکړه، دا یې ختم کړه. دا مختلفې حملې دي، دې ته به ته تیار ساتې ځان، خپل دین نه به ځان خبرې. الله تعالی دې مونږ دې د مقابلې کوونکي جوړ کړي او الله دې موږ صحیح مسلمانان کړي. وما للبلاغ.